زنا عامه شوې د زنا کله زنا عامه شي بیا به په موته باندې الله ناشنا عذاب راولي او ګوره منې مو از الله به باندې ناشنا عذابونه راولي. ګوره نو مونږ او تاسو دا پکار دي چې مونږ او تاسو د دې زنا د اړې ختمې کړو. نو ایډز څه ته ویل کېږي د معدتمندو؟ تاسو ته پته لګي نه لګي؟ دا نن چې په دې غون پاکستان کې دا بیماری راغله که نه دې تاسو خبر یې نه خبر څه وجه کېدی شي دا په موتا باندې د الله عذاب را روان دی، په موتا باندې الله پاک ناشنا عذابونه روان دي. کله به را باندې بیماریان راځي، کله به را باندې کرونا راځي. دا زما ستا د اعمالو کمې دی. نن زما پاکستان رول خویندې میندې بربنډې په بازارونو کې ګرځي. زنا عامه شوې د زنا کله زنا عامه شي بیا به په موته باندې الله ناشنا عذاب راولي او ګوره منې مو از الله به باندې ناشنا عذابونه راولي. ګوره نو مونږ او تاسو دا پکار دي چې مونږ او تاسو د دې زنا د اړې ختمې کړو. په هر ځای کې وګوره منډه پېښور ګورئ زمونږ د دغې خو ډېر ماشاءالله جنت ته جنت په هر ځای کې دغه سیدونه شروع دي. په هر ځای کې مونږ چې خپل خور ته ویلي دي تا نن کوم ځای کې شپه وکړه، مونږ نن چېرې خپل زوی ته ویلي دي تا کوم ځای کې شپه وکړه. زنا عامه شوې ده، پیسې ورکوه خبره ختم. زما ټولو ملګرو ته درخواست چې بھائی په کور کې دعاګانې وغواړئ او ډېر ډېر استغفار ووایئ. دا زمونږ استاد د اعمالو کمې دی. ګورئ وایي ایډ راغلی ایډ دی که څه وایي ما صحیح نوم هم نه راځي. دا بیماریانې دي او دا یو کس نه بل ته هم منتقل کېږي. دا د زنا د وجې نه چې کله انسان هغه په یو ځای کې زنا وکړي او راشي خپل کوروال ته بیا شپه تېره کړي، کوروال ته به خامخا بیا د زنا دغه جوړېږي، هغې ته به خامخا بیماري دغه کېږي. دا ایډ چې لګي که نه دا زناکار ته لګي. دا د زنا د وجې نه د ګناه د وجې نه. نو کوشش کوو چې ګوره په دې باندې موږ تاسو عمل وکړو او دا په مینه محبت باندې په کور کې زما د اواز چې په میډیا باندې کوم ځای ته رسي هم زما خویندو میندو ته او کور کې مشرانو کشرانو ته ټول دا پیغام دی چې ښه په مینه محبت باندې الله ته وجاړئ، توبه وباسئ، استغفار وباسئ، نوافل وکئ، صدقې وکئ، انشاءالله العزیز خیراتونه ورکئ. بیا موږ او تاسو له الله زموږ او تاسو نه راضي شي. الله تعالی زموږ او تاسو له په دې چند خبرو باندې د عمل توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.